حضرت عائشہ رضی الله عنها خوب ولیدی. په خوب کې له اسمانه څخه دا وایي سپوږمۍ راشوسي او هغه سپوږمۍ د محمد رسول الله په حجره کې ننوځي او پر هغه مځکه کې پټه سي. حضرت عائشہ مبارکه رضی الله عنها فرمایي چې زه خپل بابا جان حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته رالم. دا د شپې خوب مې ورته بیان کو. هغه د خوب په معنا باندې دستي پوه شو او له خولې څخه یو سړه ساه وایستله او دا یې وویل چې د دې امت دغه امت له کومه امته څخه سپوږمۍ ولاړله یا الله دغه امت به نن وچاته پاته سي. د الله تعالی په حضور کې به بیا د کافر او د مسلمان او د ظالم او د مظلوم د ټولو فیصله به بیا هلته کېږي. حتی په روایاتو کې راځي چې د حیوانانو چې یو پر بل باندې ظلم کړی په ورځ د قیامت به د هغه حساب او کتاب هم کېږي. نو ای پیغمبره ته په دې باندې خوا مه بدوه، پر تا باندې هم مرګ را روان او پر دې باندې هم مرګ را روان دی. لیکن بیا به یو داسې ورځ راسي چې دغه کفار او ستاسو په مابینځ کې به بیا الله تعالی فیصله وکړي. بیا به د دوی په مابینځ کې جګړه وي، د جګړې فیصله به الله تعالی کوي. نو الله تعالی په دې آیات کریمه کې د محمد رسول الله د مرګ خبره وکړه. انک میت، ای محمده پر تا باندې هم مرګ راځي. دا په دنیا کې یو ډېر غټ قانون دی. د دنیا له هر شي څخه خلکو انکار کړی دی. د الله تعالی له وحدانیت خلکو انکار کړی دی. الله تعالی په وحدانیت باندې نه مني ډېر کسان سته. محمد رسول الله په رسالت باندې نه مني. لیکن په دنیا کې یو کس دا رقم ته نسته چې هغه دې له مرګ څخه انکار کړی وي. هغه که مسلمان دی که کافر دی، که په مشرق کې که په مغرب او شمال او جنوب، په هر طرف کې چې انسانان پراته دي تر اوسه پورې یو کس هم داسې نسته چې هغه دې له مرګ څخه انکار کړی. کل نفس ذائقة الموت، هر نفس به د مرګ څکه کوي. امام غزالی رحمه الله فرمایي چې د انسان د مرګ دپاره تر ټولو غټ سبب چې دی هغه د انسان زندگی ده. چې په هر چا کې یو وارې روح وپوکل سو چې الله تعالی وده ته روح ورکو، ده ته زندگی ورکړله، پر هغه کس باندې به خامخا مرګ راځي. نو له مرګ څخه خو یو کس هم نه دی خلاص. د دې منکر په دنیا کې نسته. لیکن د آینده زندگی د برابرېدو دپاره په دنیا کې ډېر داسې کسان دي چې هغه په غفلت کې واقع دي. هغو د آینده زندگی دپاره هېڅ تیاري هم نه ده کړې او هغه بیا داسې زندگی ده چې په هغه زندگی کې بیا مرګ نه راځي. او د هغه زندگی د تېرېدو دوه ځایونه دي، یا جنت او یا جهنم. الله تعالی دې موږ تاسو ته په خپل فضل او کرم باندې جنت الفردوس را نصیب. لیکن په دې مختصره زندگی باندې الله تعالی و موږ تاسو ته هغه اخروي او ابدي زندگی را سموي. نو چې له مرګ څخه الله تعالی فرمای و محمد رسول الله ته انک میت، ته به هم لکېږي و انهم میتون، او دا کفار به هم لکېږي. دا د الله تعالی فیصله ده. کل من علیها فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. د مځکې پر سر باندې څه کائنات دی، دا ټول کائنات به فنا کېږي، یوازې به ذات الله تعالی فاته سي. نو الله تعالی په دې آیات کریمه کې د محمد رسول الله ته هم د مرګ پیغام ورکړ. نو نن هغه مبارکه میاشته ده چې په دې مبارکه میاشته کې محمد رسول الله له دنیا څخه رحلت کړی دی. تاسو د محمد رسول الله شان وګورئ چې کله د مرګ وخت را نږدې سو، حضرت عائشہ رضی الله عنها خوب ولیدی. په خوب کې له اسمانه څخه دا وایي سپوږمۍ راشوسي
او هغه سپوږمۍ د محمد رسول الله په حجره کې ننوځي او پر هغه مځکه کې پټه سپسي. حضرت عایشه مبارکه رضی الله عنها فرمایي چې زه خپل بابا جان حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته رالم. دا د شپې خوب مې ورته بیان کو چې نن مې د شپې خوب لیدی له اسمانه څخه سپوږمۍ د محمد رسول الله د حجرې په مځکه باندې ننوځي. نبی کریم حضرت ابوبکر صدیق ته الله تعالی ډیر ذکاوت ورکړی و، ډیر حلیم انسانو. په انبیاو کې تر انبیاو را لاندې په ټولو کائناتو کې الله تعالی غټه مرتبه ودته ورکړې ده. هغه د خوب په معنا باندې دستي پوه شو او له خولې څخه یو سړه ساه وایستله او دا یې وویل چې د دې امت دغه امت له کومه امته څخه سپوږمۍ ولاړله، یا الله دغه امت به نن وچاته پاته سي. داسې نه چې دغه امت په ګمراهۍ کې ولویږي.